بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا او کله چې ویل شي دوی ته د منافقانو د یهودیانو ته آمینو چې پوره ایمان راوړي کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړي دي دغه صحابه کرام او مؤمنانو خلکو دغه شانته پوره ایمان راوړي دانه چې صرف آمنا بالله و بالیوم الاخر موږ په الله او پر ورځ د آخرت ایمان راوړي او موږ دغه یو څو خبرې منو او نور نه منو په بعض کتاب باندې ایمان درو په بعض باندې نه درو نه ټولې خبرې به باندې پورا به باندې پورا ایمان راوړي څنګه چې صحابه کرام پورا ایمان راوړي څنګه چې مومنانو پورا ایمان راوړل دغه شان پورا ایمان راوړل دا آمن الناس د مراد صحابه کرام چې په دغه وخت کې چې دا آیات نازلېدلو دا آیاتونه نازلېدل نو صحابه کرام چې په کوم وخت کې دا کوم خلق موجود نو صحابه کرام دغه وخت کې کوم خلق موجود په دغه زمانه کې چې کوم خلق موجود نو صحابه کرام یا ټول مؤمنانو ته مراد کې دي څنګه پورا ایمان صحابه کرام او مؤمنانو وروړي دغه شانته اے يهوديان اے منافقان تاسو پورا ایمان کې داخل شي صحابه کرام چې څنګه سمعنا واطعنا موږ د الله تعالی آیاتونو حکمونه اوریدل او باغی باندې عمل کو اطاعت کو داږي نو تاسو دغه شانته سمعنا واطعنا يهوديان مسوي سمعنا موږ اوریدل خبره رسول الله ستاسو خبره اوریدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصينا پټ به وي منو یې نه دا دونه منافقانو د کباز کنه دا یو خبر ته پته وځه هغه سچ پیغمبر دی هغه سچ کتاب وی به وي موږ اوریدل پته زوی او پټ بیان سره وی عصینا منو نه پرمانی کوله د دې خبره چې کوم منو الله تعالی فرمایي چې تاسو باندې وایي څنګه صحابه کرام یې سمعنا واطعنا موږ اطاعت کوو او اوریدل اطاعت کوو دغه شان په تاسو وایي چې سمعنا واطعنا اله بس تاسو ایمان چې کوم نه پوره او پوره او کامل ایمان دې په شان دي نو دې سوې قال دی جواب کوي انؤمن کما آمن السفهاء اي موږ ایمان راوړو څنګه چې ایمان راوړي دي په وقفان ابي کرامو ته او مؤمنان دي په وقفان څنګه چې دي په وقفان ایمان راوړي دا شانتي موږ ایمان راوړو به وقفه وته ویلي دا چې دوی نوې پیغمبر مانو پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړو نوې کتاب راغله قران مجید باغی باندې ایمان راوړو او موږ نوې خبرې نه مانو مونږ زړې د پلارانو د نیکونو کم قدیم او مخکینی دین دی باغې باندې عمل کوو هغه منو او نوې خبرې نوې کتاب او نوې دغه نه منو څوک چې نو خبرو ته چې کوم دی مخکېوالي وکړي په نوو خبرو باندې او نوې خبرو کې چې کوم دی پهل وکړي وایي دا خو بېوقوفان دي مونږ دا خبرې نه منو صحابه کرامو ته څه وایي دا بېوقوفان دي نو الله تعالی په جواب کې څه وایي فرمای الله تعالی الا خبر مور انهم بشک دوی چې دی یقینا دوی چې د يهوديان منافقان چې هم الصفها هم دي وقفان
اصل کې دا بیوقوفه خلک اصل کې دا بیوقوف ولکن لا يعلمون لیکن دې پوهېږي نو الله تعالی چې کوم جواب ورکړ اوس دا جواب چې کوم الله تعالی ورکړي نو په دې کې ډېر جوړه خبره طرف ته اشاره اوس الله تعالی سره خو نورم ډېر الفاظ نورم ډېر جوابونه ورکوي چې تاسو بیوقوفان یې تاسو علم نشته تاسو بغضیان او حسدیان یې تاسو چې کوم دي دشمنان یې د صحابه کرامو عنادیان یې دا ټول یو څه الله تعالی دا شانته نه کړ څنګه چې هغه داغ لګولې په صحابه کرامو هم حق شان دي الله تعالی سور کړی جواب ورکړي چې هغه وایي چې دا بیوقوفان دي الله تعالی تاسو بیوقوفان دي نه بیوقوفان ورکړي تاسو نو په دې کې اشاره دې خبره طرف ته چې په صحابه کرام او مؤمنانو باندې څوک څنګه داغ لګي الله تعالی حق شان دی وي تصور کوي جواب لکه متل نه کنه کوئی आसमान पर थूकना मुंह पे आता है आसमान पर थूकना आसमान तलाड़ी थूकल मखपल मख बांधी राजी आसमान तलाड़ी थूकल साहब किराम में सर आसमान पशान तब अभी वही लाड़ी थूकी दा बस्ता पर मख बांधी राजी दा बस्ता पर मख बांधी राजी साहब किराम तो बेवकूफ है तब मखपल बेवकूफ है वलाकिन ला यعلمون الله تعالی فرمایي دی بیوقوف دی خو دی په دې نه پوهېږي په دې نه پوهېږي چې موږ بیوقوف یو یو کس کمقه دي که نه بیوقوف یم نو هغه ته پته وي چې یاره زه بیوقوف یم بس څه ناڅه ورته پته وي چې هلکه دا کارونه خو زه غلط کوم خو یو نیم پکې داسې وي چې بیوقوف وي خو ځان ته بیوقوف نه دا ورته پته نه چې زه بیوقوف دا ورته پته نه لګي نو دوی داسې وي یو خو داسې چې بیوقوف یو ځان ته هوښیار وي هغه ډبل طبقه دي هغه ډبل طبقه نو دوی بیوقوف دي خو دا موږ پته نشته چې موږ بیوقوف دي ته جهل مرکب ورته ویل کېږي جاهل مرکب دي ته ویل کېږي نو دا جاهل مرکب دي چې بیوقوف دي پوهېږي نه چې موږ بیوقوف یو نو الله تعالی دا خبره دي ته په دې آیتونو کې بیان فرمایي چې دوی صحابه کرامو ته الله تعالی ورته فرمایي چې د صحابه کرامو په شان پوره ایمان راوړي په ځینو خبرو ایمان راوړي په ځینو داسې ایمان قبول نه لري دوی چې خلک بیوقوفان په شان ایمان راوړي الله تعالی تاسو بیوقوفان دي بیوقوفان دي خو تاسو پوهېږئ دا خبره الله تعالی په دې آیات کې د دې یهودیانو منافقانو باره کې بیان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دوی ته آمنو چې ایمان پوره ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څرنګه چې ایمان راوړی دی صحابه کرامو دغه خلکو یعنی صحابه کرامو قالو نو دوی وایي دا منافقان انؤمن آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څرنګه چې ایمان راوړی دی دغه بیوقوفانو الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی بیوقوفان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهېږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کله چې ویل شي دوی ته آمنو چې ایمان راوړئ کما آمن الناس لکه څرنګه چې ایمان راوړی دغې خلکو یعنې صحابه کرامو قالو نو دوی وایي انؤمن آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څرنګه چې ایمان راوړی دی دغې بیوقوفانو الا خبردار جواب ورکړي انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی بیوقوفان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين